Bismillahirrahmanirrahim. Physics class 9 unit number 3 shuru. Then on topic the linear momentum. Linear momentum, the product of mass and linear velocity is called linear momentum. The mass of the velocity product will give दो quantity चाहिए बोल से multiply शी दागी ना जिससे हासिल दाजी आगे तो product यो body mass सुमर दे और दागी velocity सुमर दे दोनों ची multiply शी दागी body momentum दे बल short definition तो उसका thus is the correlation the quantity of motion contained by a body. The motion هغه مقدار چې یو باډي کې دی نو میتھمیټیکلی دا موږ داسې لیکلی شو چې او دا ډینوټ کېږي په پی سره مومنټم نو پی به زموږ سره برابر راشي چې پراډکټ اف ماس اینډ ویلاسټي نو ماس زموږ سره ایم شو او ویلاسټي وي نو دا زموږ سره میتھمیټیکل فارم شو د مومنټم مطلب دې نه دا چې یو باډي فرض کو څومره ماس دی او څومره ویلاسټي کې روان دی دا دوانه چې ملټیپلای شي نو دا ټوټل قوت چې په هغه کې څومره دی دا مومنټم دی فرض کو یو باډي ورکوټ دی دا غي ویلاسټي ډیره سیوا د مثال په تور بولټ د ټوپک ګولۍ چې کومه هغه ډیر ورکوټ دی دا غي ماس ډیر ورکوټ دی خو دا غي ویلاسټي ډیره زیاته هاي نو هغه رامنې کېدل مشکل هغه مطلب هغه انسان خو نشي رامنې کوله بلکې معمولی د وسپنې صادر نه هم وځي ځکه چې په دغه مومنټم ډېر سیوا دی دغه مقابله کې چې کم دی نو پرس کو بال دی مطلب هغه ولی بال دی یا کرکټ بال دی یا فوټبال دی دغه ماس عمر کوټه دغه ویلاسټي هم کم ده نو هغه ډېر په آسان رامنې کېږي خو قبل طرف ته یو هیوی باډي دی مطلب یو گاړه دی یا یو بل درون یو باډي دی هغه په موشن کې ده نو هغه چې کم دی کله هغه ویلاسټي ډېر کم هم یو پرس کو چې هغه وزن هغه ماس هیوی نو هغه هم په معمولی فورس باندې چې کم دی نو هغه نه رامنې کېږي ولی چې دغه ویلاسټي کې کمه ده خو چې ماس ملټیپلای شي نو کوانټیټي اف موشن باغې کې سیوا شي او چې ویلاسټي هم کمای او ماس هم کمی نو چې هغه دغه ملټیپلای کین دغه پروډکټ ډیر کم راځي نو هغه رامنې کیږي دغه د ګن بولټ چې کم دی دغه ماس ډیر کم دی خو دغه ویلاسټي دومره سیوا ده چې بیا هم چې هغه د ماس ملټیپلای شي نو هغه ډیر هاي کوانټیټي جوړي او هاي کوانټیټي اف موشن نو هغه هم نه رامنې کیږي نو دغه مومنټم د ماس او د ویلاسټي پروډکټ چې کوم دی دغه ته مومنټم ویل کېږي دا ویکټر کوانټیټي ده ځکه چې ویلاسټي یو ویکټر کوانټیټي ده د دې ډایرکشن نو دغه وجه نه چې کوم دی نو کوم ډایرکشن چې د ویلاسټي یو مقه ډایرکشن به د مومنټم همي یونټ چې کوم دی د دې منګه دینه جوړولای شو چې دا ماس د ماس یونټ زموږ سره کیلوګرام دی د ویلاسټي یونټ زموږ سره میټر پر سیکنډ دی نو د دې یونټ زموږ سره کیلوګرام میټر پر سیکنډ راځي صحیح ده کیلوګرام میټر پر سیکنډ د مومنټم یونټ شو دا کیلوګرام میټر پر سیکنډ منګه نیوټن سیکنډ هم لیکلی شو لکه د مومنټم د پاره منګه نیوټن سیکنډ یونټ هم لیکلی شو هغه داسې چې دا کیلوګرام میټر پر سیکنډ دا خور دی نه راغی که پرس کو دا منګه په سیکنډ سره ملټیپلای کو او په سیکنډ سره ډیوایډ کو نو مطلب په یو شان نمبر سره چې تاسو یو نمبر ملټیپلای هم کوي به بیرته په هغه ډیوایډ هم کوي نو دا نه زیاته و شو نه کم و صرف زمونږ ایکویشن په جوړیږي نور په دې کې څه زیاته کمه نه راځي نو په سیکنډ سم ملټیپلای کوي په سیکنډ سم ډیوایډ کړه یو سیکنډ کراس ملټیپلیکیشن کې دا یو سیکنډ چې د سیکنډ سره تاسو ملټیپلای کوي نو دا سیکنډ سکوير جوړ شو دا یو سیکنډ پاتې شو نه پاسه والا دا چې سیکنډ سکوير جوړ شو دا چې دې سره ملټیپلای دا چې کوم دی دا سیکنډ چې دې سره ملټیپلای شي نو زمونږ سره دا داسې جوړ شو چې کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکوير شګنه سیکنډ او سیکنډ سکوير شدا یو سیکنډ پاتې شو نو دا به وسولې کو وس کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکوير زمونږ سره نیوټن برابر وو صحیح ده موږ مخکې ویلو د نیوټن ډیفینیشن کې نو کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکوير دا زمونږ سره نیوټن برابر وو نو دې په ځای موږ نیوټن ولیکو او دا سیکنډ هم وسولې کنه نیوټن سیکنډ هم موږ د دې یونټ لیکلی شو یا کیلوګرام میټر پر سیکنډ نو دا دوه یونټ یې لپاره کې دي شي په دې باندې اوس دا یو एग्जांपल لیدا به په وکړو تاسو په لږ خپوي شي एग्जांपल کې وایي the fastest recorded speed for a golf ball hit by a golfer is 75.8 meter per second the speed سره یو بال هټ شوی
if the mass of the golf ball is 46 gram, what is the magnitude of its momentum? No momentum मालूमोर वाली mass او velocity मंग राकली दा no देवन पदे के जिकम दे मंग राकली दा velocity राकली दा मंगला 75.8 मीटर पर सेकंड दल तस्दील लिखली दी 273 किलोमीटर पर आवर होता है मंग कार नष्ट दा मंग सरा यूनिट दे और mass मंगला जिकम दे नो राकली दे 46 ग्राम नो दा बचे कम दे दमखे समंगा किलोग्राम ता वाड़ो किलोग्राम ता ची वाड़ो नो दा तासु प 1000 मानी डिवाइड कई सही दा प 1000 मान ची डिवाइड कई दे दीज की अशारिया दी की राइट साइड ता नो दा अशारिया ची कम दे तासु द्री सिपूर्ण दी प 1000 की नो द्रे नंबर तासु अशारिया दी खवा बोसे नो द्रे नंबर जी तासु दी खवा बोसे ने दोइन सीधा दी यबो सिपर ओली कई नो दा बशी 0.046 किलोग्राम बशी सही दा जमंगसा द मास एसआई यूनिट जोड़ शोसा नो वस मोमेंटम फार्मूला मंग तो मालूम था कि मोमेंटम जिकम दे द मास ऑफ द वेलोसिटी प्रोडक्ट वेले की पदी की विल पुट के मास मंग 0.046 किलोग्राम और मल्टीप्लाई 7.5 sorry 75.8 meter per second. The 0.046 multiply 75.8 नजमंग सरागे 3.4868 नो दाच राउंड अप किनो 3.5 ती जोड़ी नजमंग सरा 3.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखे हो न्यूटन सेकंड द्वारा दास लिखले किलोग्राम मीटर पर सेकंड सही शो दास रो जमंग सरा लीनियर मोमेंटम बा मास ऑफ द वेलोसिटी प्रोडक्ट वेले की यो बॉडी मास देर दे और को वेलोसिटी कम दन दागे मोमेंटम बसे वाय यो बॉडी मास उड़ू के दे जो वेलोसिटी डेरा हाई दन दागे मोमेंटम बा हम से वाय यो बल मिसाल तासो दलतो गोरे परस को यो बॉडी दा दागे मास जमंग सरा फॉर एग्जांपल 1 kg दे सही दो अब दागे वेलोसिटी कम दा जमंग सरा 15 मीटर पर सेकंड दा सही दा और यो बल बॉडी दा दागे मास जमंग सरा 5 kg दे और दागे वेलोसिटी परस को जमंग सरा 3 मीटर पर सेकंड दा नो पदे के बद कम यो मोमेंटम से वाई नो सो बो चियारा दे 5 kg वा मोमेंटम से वाई सो बो चियारा ना दे 1 kg ची 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दा दे मोमेंटम पे से हौसल की दात वाणा यौ शादी जका ची मोमेंटम जमंग सरा द मास ऑफ द वेलोसिटी प्रोडक्ट वेला की नो दे मास 1 kg दे और 15 मीटर पर सेकंड नो दा मल्टीप्लाई कई नो देना राजी 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड सही शो द देना मोमेंटम दा जोटो और द देना दाम तासो मल्टीप्लाई कई नो देना सरा दी 5 थी 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड नो दे दोन मोमेंटम यो शान दे यो मास सेवा दे वेलोसिटी कमा दे बल मास कम दे वेलोसिटी सेवा खबरी बस बल टॉपिक दे फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम यार फोर्स कम दे नो मोमेंटम की चेंज रावस्ते शी कन शिरावस्ते जका ची ददी दगा सरा दा ताल्लुक जका दे ची दी गिराला वेलोसिटी और मंगा द फोर्स पर डेफिनेशन की द सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वैल्यू ची फोर्स कम दे एक्सेलरेशन पैदा की की वेलोसिटी की फरस को एक्सेलरेशन पैदा शी वेबल मोमेंटम से सीखेगी नोर दे यो बल सरा ताल्लुक दे न्यूटन सेकंड लॉ एंड द टर्म ऑफ मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ दल तमंगा एंड द टर्म ऑफ मोमेंटम मखके मंग एंड द टर्म ऑफ फोर्स वैल्यू वाची फोर्स कम दे कल ची यो किलोग्राम मास की यो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा की ना 1 न्यूटन फोर्स और फोर्स पखपल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन पैदा की सेकंड लॉ की मंग वैल्यू ची फोर्स पखपल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन पैदा की बॉडी की मंगा दासी वैल्यू ची फोर्स कम दे दा बराबरी द ma और दल तब मोमेंटम की मंग वेलो ची मोमेंटम बराबरी द mv नो एक्सेलरेशन ए ची पैदाश नो वेलोसिटी की चेंज रहा नो दा कम दे मैथमेटिकली बस मंगा
څنګه حل کوو؟ نو دا سیکنډ لاګ چې موږ راوالو او زموږ سره دا ام ای دی، صحیح شو؟ پور زموږ سره د ام ای برابر دی. اوس د دې لپاره به موږ داسې کار وکړو چې د ای په ځای که فرض کړو موږ د ای ویلیو راوالو د فرست اکویشن آف موشن نه، نو دلته موږ ولیکو فرام فرست equation of motion. نو هغه سره راتله د a ویلو راتله a acceleration برابر و د vf minus vi divided by t. دا فرض کو زمونږ سره equation 1 دی او دا زمونږ سره equation 2 دی، صحیح ده؟ نو دا equation 2 والا د a ویلو چې دا په equation 1 کې د a په ځای باندې پوټ کړئ. نو putting the value of equation 2 in equation 1، صحیح ده؟ نو دا چې پکې پوټ کو نو موږ سره به f برابر راشي د m او into vf minus vi divided by t. دا m د دې ټولو سره ملټیپلای کیږي، صحیح ده؟ دا m چې د دې ټولو سره ملټیپلای کې نو دا د vf سره ملټیپلای کیږي، د vi سره هم ملټیپلای کیږي. نو دا داسې هم موږ لیکلی شو چې f is equal to دا m د دې vf سره ملټیپلای کوي نو m vf شو ماینس د دې vi سره ملټیپلای کوي نو ماینس m vi برابر، صحیح ده؟ او هول ډیوایډ بای ټایم टी برابر. اوس موږ دلته وویل چې مومنټم برابر دی د څه شي؟ د ام وی. هغه ام وی اف د موږ سره راغی ام وی آی او ام وی اف. نو که فاینل ویلاسټي ده او که انیشیل ویلاسټي ده، خو ویلاسټي ده او د ماس سره ملټیپلای شوې ده نو دا مومنټم شو. نو چې دا مومنټم شو نو اف زموږ سره برابر راغی چې دا وی اف دی نو دا زموږ سره فاینل مومنټم شو. نو د ام وی اف په ځای باندې لیکلی شو چې مومنټم فاینل ماینس د ام وی آی په ځای باندې موږ لیکلی شو چې مومنټم انیشیل، صحیح شو؟ او ډیوایډ بای ټایم टी. اوس کله چې د فاینل نه انیشیل موږ ماینس کوو نو هغه موږ په څه ډینوټ کوو؟ په ډیلټا سره که نه. نو موږ داسې هم لیکلی شو چې ډیلټا پی ډیوایډ بای टी. نو اف فورس زموږ سره برابر راغی د ډیلټا پی ډیوایډ بای ټایم टी. مطلب په مومنټم کې یو فورس په څومره ټایم کې څومره چینج راوستو. نو فورس دلته موږ ډسکرایب کو د مومنټم په ټرم کې، یا مومنټم ډسکرایب کو د نیوټن د سیکنډ لا په ټرم کې. اوس موږ چې ویل چې موږ د یونټ نیوټن سیکنډ هم د مومنټم د لپاره یونټ شو لیکلی، نو هغه څنګه؟ هغه داسې دا فرض کو دا مومنټم ته په دې ځای کې پاتې شي او دا ټایم टी دې خوا لاړ شي، نو دا به زموږ سره داسې شي چې مومنټم به برابر راشي د اف टी، صحیح شو؟ دلته ډیویژن کې دی टी، دلته ملټیپلیکیشن کې شي نو اف टी شو. نو زموږ سره د فورس د لپاره یونټ څه شی؟ نیوټن، او د ټایم د لپاره یونټ زموږ سره سیکنډ و، نو نیوټن سیکنډ یونټ دی هم زموږ سره دې ځای نه جوړ شو، کوم چې موږ په اول وخت کې ویلو دا یونټ د دې ځای نه پروف شو، صحیح شو؟ نو فورس زموږ سره برابر دی د چینج ان مومنټم. لکه دا یو بل ډیفینیشن شه زموږ سره د فورس لپاره چې چینج ان د ریټ اف چینج ان مومنټم چې کوم دی دا زموږ سره د فورس برابر دی. اوس څومره مومنټم دی هغې له څومره فورس پکار دی چې په هغې کې چینج راولي، نو د هغې لپاره دا کیلکولیشن شو. په دې باندې یو اگزامپل دی، دا پې ګورو حل کوي.
असाइनमेंट दे असाइनमेंट 3.4 एग्जांपल मूं प्रे खुदा किताब के हाल शवी असाइनमेंट हल को कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार ऑफ मास 1200 kg and a loaded truck of mass 9000 kg in 2 seconds if they are moving with same velocity of 10 meter per second square. वेलासिटी دوانو د پاره یو شان ده یو موټر کار دی هغه په 10 میټر پر سکند سکوير वेलासिटी سره روان دی دا غي ماس دی 1200 کیلوګرام یو ټرک دی هغه هم په 10 میټر پر سکند वेलासिटी سره روان دی او دا غي ماس دی 9000 او په 2 سکند کې دا ودرول غواړي نو دا بریک په څومره فورس اپلای کوي د ټرک د پاره څومره پکار دی او د کار د پاره څومره پکار دی نو ګیون کې موږ له اشاره کړل دی موږ له ماس اپ د کار راکله دی چې هغه 1200 کیلوګرام دی او ماس اف د ټرک راکله دی چې هغه زموږ سره 9000 کیلوګرام دی او ویلاسټي انیشل موږ راکله څه شي انیشل ویلاسټي موږ راکله 10 میټر پر سکند د دوانو لپاره او فاینل ویلاسټي وزمنګ سره راځي 0 راځي 10 میټر پر سکند او فاینل ویلاسټي وزمنګ سره 0 راځي ځکه چې دا ودرول غواړي نو موږ ماس اف د کار موږ د کار د پاره چې کوم دی فورس کیلکولیټ کو نو فورس زمونږ سره برابر د سره غي د ام وی اف ماینس ام وی آی ډیوایډ بای टी نو کدل ته منګه د کار د پاره معلومه نو منګ بر دې سره سی ولیکو نو اف سی به منګ سره برابر راشي ماس د کار چې کم دی ام سی یا به داسې ولیکو ام سی وی اف ماینس ام سی وی آی ډیوایډ بای टी په دې کې چې موږ ویلي ورکو پټ کو نو ام سی زموږ سره څه شی دی 1200 کیلوګرام او ضربې وی اف زموږ سره څه شی دی وی اف زموږ سره 0 دی ماینس بیا ام سی زموږ سره څه شی دی سوري دقه 1200 کیلوګرام او ضربې انیشل ویلاسټي شه ده 10 میټر پر سکند او ډیوایډ بای ټایم टी زموږ سره 2 سکند دی نو فورس فار کار چې کوم دی زموږ سره برابر راځي دا یو ایسه چې کوم دی دا مکمل 0 شو لزر په 0 ملټیپلای سمثینګ ایکوال ټو 0 او دا 1200 چې کوم دی د 10 سره ملټیپلای شي نو 12000 راځي خو دلته دا ماینس بار دی او دا پازیټیو ټن دی نو دا ماینس ملټیپلای پازیټیو از ایکوال ټو ماینس نو دا زموږ سره راځي ماینس 12000 کیلوګرام میټر پر سکند صحیح شو ډیوایډ بای ټایم چې کوم دی زموږ سره 2 سکند دی نو 2 شو دا اوس په 12000 چې کوم دی تاسو په 2 باندې ډیوایډ کړئ زموږ سره به اف ان فورس پر کار زموږ سره ماینس 6000 راغی صحیح ده 6000 دا سکند دی سکند سره چې کوم دی ملټیپلای شو صحیح ده د دې نه تاسو یونټ نه ډرایو کوئ دا سکند په ډیویژن کې دی او دا سکند هم په ډیویژن کې دی او دا په بل ډیویژن کې دی نو دا بار دی ډایرکټ نو دا سکند د سکند سره ملټیپلیشن نو کیلوګرام میټر پر سکند سکوير چې هغه زموږ سره د نیوټن برابر دی نو چې ماینس 6000 نیوټن ماینس څنګه راغی چې دا فورس کوم دی دا د ویلاسټي په اپوزیټ ډایرکشن کې لګول غواړي چې مطلب ویلاسټي 0 کې او باډي ودرې نو دا ځکه زموږ سره ماینس راځي صحیح ده اوس چې کوم دی نو موږ د فورس
پر ټرک چې کوم دی د ټرک دپاره به څومره فورس پکار چې دا به ودرېږي نو هغه همدغه فارموله ده اف موږ به اوسه ټي ولیکو او ماس به چې کوم دی نو د ټرک والو ام ټي وی اف او ماینس ام ټي وی آی او ډیوایډ بای ټایم ټي صحیح ده په دې کې ویلیو پوټ کړئ نو فورس پر ټرک چې کوم دی دا به موږ سره برابر راشي ام ټي ټرک ماس زموږ سره څه هغه 9000 کیلوګرام صحیح ده او ملټیپلای وی اف نو وی اف زموږ سره 0 نو دا 0 راغی ماینس بیا چې کوم دی نو دغه 9000 کیلوګرام او ملټیپلای وی آی زموږ سره 10 میټر پر سیکنډ او دا ورته سره ملټیپلای شي او ډیوایډ بشي په ټایم ټي باندې چې هغه زموږ سره 2 سیکنډ دی صحیح شو نو فورس پر ټرک به زموږ سره برابر راشي د څه فورس دا ټي وسوري دا یو حصہ چې کوم دی په دې کې 0 شو لکه 0 ملټیپلای سمثینګ ایکوال ټو 0 او دا چې کوم دی 9000 تاسو د 10 سره ملټیپلای کوئ نو 90000 دی 90000 او دا ماینس ملټیپلای پوزټیو از ایکوال ټو ماینس نو دا به راشي زموږ سره ماینس 90000 او کیلوګرام او میټر پر سیکنډ صحیح شو ډیوایډ بای 2 سیکنډ صحیح ده نو 90000 چې په 2 سیکنډ باندې ډیوایډ شي نو دا به اف فار ټرک به موږ سره برابر راشي 45000 او نیوټن ځکه دا سیکنډ دا سیکنډ ډایرکټ بار خېږي دې سیکنډ دا سیکنډ د بټن لاندې دی او دا سیکنډ د بلې بټن لاندې دی نو دا ډایرکټ بار پورته خېږي نو د سیکنډ سره ملټیپلای کیږي سیکنډ سکوير ته جوړي نو کیلوګرام میټر پر سیکنډ زموږ سره د نیوټن برابر او دا هم ماینس دا ماینس 90 دی دا هغه فورس دی چې د ویلاسټي په اپ ډایرکشن کې استعمالول غواړي چې باډي په ودرېږي صحیح ده دا ځکه ماینس راځي نو امید ده چې تاسو په دې باندې پوه شوي وئ د نن لپاره دومره پوره ده ویډیو بار بار ګورئ نو تاسو به پرې بیا ښه پوهېږئ په یو ځل څه پرې تاسو نه شئ پوهېدلی خپلو ملګرو سره ویډیو شیر کړئ لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ نوټیفیکیشن آن کړئ چې ویډیو موږ اپلوډ کوو تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي او هر ویډیو به تاسو ته په وخت باندې در رسي تھینک یو فار واچینګ